बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़मानुम वक़ार अहमद दी और मंगा MS वर्ड क्लास स्टार्ट करी दी कंप्लीट क्लासेस दी देखिए बा इंशाल्लाह मंगा कंप्लीट MS वर्ड चली दावत तास्ता ख़ायम और पदी के मंगा द MS वर्ड ओपनिंग क्लोजिंग तरीक़ा द हगे द सेविंग और चिकम मंग सरा होम टैब दे पदी के बिया मंगा क्लिपबोर्ड और फॉन्ट्स चली दा म په مخکنی کلاسونو کې کړی دي په نن کلاس کې به مونږه پیراګراف چې کوم مونږ سره ګروپ او کمانډز دي د هوم ټیب انډر کې دي دا نو دا به مونږ نن کوو او د ټاپک سٹارټ کولو نه مخکې تاسو ته دا درخواست دی که تاسو زموږ د چینل سبسکرایب کړی نه وي نو اوس د سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او ورسره بیل آیکن هم پریس کړئ زموږ ویډیوز لایک کوئ چې تاسو ته زموږ ویډیوز باقاعده ملاویږي چې کوم یو ویډیوز موږ اپلوډ کوو هغه تاسو ته ملاویږي سٹارټ کوو موږ سره په پیراګراف کې چې کوم دي نو موږ سره د آپشنز دي دا موږ سټپ بای سټپ 1 بای 1 چې دی دا ډیفاین کوو د ټولو نه لومړنی موږ دلته کې پیراګراف سره ولو د از ایکوال ټو RAND سره دا موږ راوسته کنټرول A سره دا ما سلیکټ کړه او دا موږ سره الاینمنټس دي د پیراګراف لپاره نو باي ډیفالت موږ سره وی لیفت الاینمنٹ د دې لپاره موږ کنټرول L هم یوز کو بیا د موږ سره سنټر الاینمنٹ کنټرول E هم یوز کولی شو کنټرول E دا مې پریس کړم دا موږ سره سنټر الاینمنٹ شو واپس مې کنټرول L چې دی دا مې پریس کو نو واپس موږ سره لیفت الاینمنٹ راغی د دې ځای نه موږ دا مینولی هم کولی شو دی باندې کلیک وکړو نو دا موږ سره سنټر الاینمنٹ راغی موږ سره سنټر الاینمنٹ کې کوم لیکل چې دي دا موږ سره په سنټر باندې بالکل سیم راځي بیا موږ سره دی رائټ الاینمنٹ نو رائټ الاینمنٹ باندې چې کله کلیک وکم نو دا لیکل به موږ سره رائټ سایډ ته بالکل سیم راشي یو شان راشي سنټر او لیفت ته چې دی هغه دی باندې بیا ډیپند نه کوي نو دې لپاره موږ کنټرول R هم یوز کولی شو کله اوس ما سره په سنټر باندې دی لیکل زم چې دا ما سره رائټ سایډ ته د الاینمنٹ وشي نو کنټرول R ز یوز کوم دا ما سره د دې رائټ الاینمنٹ وشي بل موږ سره دی جسټیفیکیشن څه ته وایي جسټیفیکیشن موږ سره دوانو سایډو دې سایډ ته او دې سایډ ته لیکل چې کوم دی دا به دوانه برابر راشي دلته کنټرول J د دې لپاره شارټ کټ کی موږ یوز کو کنټرول J نو تاسو وګورئ دلته کې هم لیکل برابر رااله او دلته کې هم دا پیراګراف دا لیکل چې کوم دی دا برابر رااله بل په دا چې کله مونږه مینولی اپلای کوو نو هغې لپاره مونږ دا یو کمانډ یوز کوو جسټیفای بیا په دې جسټیفای کې چې دی نو مونږ سره یو سمپل جسټیفای دی دې باندې کلیک وکړو نو دا مونږ سره جسټیفای شو بیا مونږ سره دی جسټیفای لو نو دا مونږ سره لو جسټیفیکیشن راځي کنټرول Z سره زه رالم او دلته کې مې جسټیفای لو دا مونږ سره جسټیفیکیشن راغی لو بیا دی مونږ سره جسټیفای میډیم نو دا مونږ سره لکشن ته کې میډیم د دې جسټیفیکیشن راشي دا مختلف آپشن دي دا به تاسو اپلای کولی شئ جسټیفای های نو دې کې مونږ سره لکشن ته کې نور هم جسټیفیکیشن چې دی هغه های راشي نارملی مونږ جسټیفای یوز کو دا مونږ سره نارملی یوز کیږي بیا موږ سره بل آپشن دی د لاین سپیسینګ لپاره نو لاین اینڈ پیراګراف سپیسینګ چې دی په دې کې موږ څه کوو په دې کې موږ سره چې د لاین په منځ کې کومه فاصله ده دا موږ کمولی او سیوا کولی شو یا د پیراګرافس په منځ کې چې موږ سره کومه فاصله ده نو دا موږ کمولی او سیوا کولی شو په لاین او پیراګراف کې فرق څه دی لاین چې دی دا موږ چې نیو لاین ته ځو فرض کړه دلته کې ما کلیک وکړو زه نیو لاین ته ځم نو د شفټ او انټر سره به زه نیو لاین ته ځم که تاسو خیال وکړئ نو د لاین فاصله چې ده دا مینټین ده اوس دلته کې دې نه بعد زه نیو لاین ته ځم نو شفټ او انټر مې پریس کو دا نیو لاین ته راغی او دلته کې دی لیکلو ته وګوره د په خپله باندې جسټیفای شو ځکه چې دلته کې موږ جسټیفیکیشن اپلای کړی دی که نه دلته دا موږ سره جسټیفای شو بل کنټرول Z سره زه واپس رالم انډو مې کړه اوس دلته کې دا کرزر بلینکینګ کوي تاسو ته ښکاري زه انټر پریس کوم د شفټ انټر په ځای باندې څه کوم انټر پریس کوم چې کله انټر پریس کوم نو دې ته تاسو وګورئ دې فاصله چې ده دا د پیراګراف مطابق راله نو اټس مین چې د انټر سره موږ نیو پیراګراف ته ځو او چې کله شفټ او انټر دا پریس کو نو دې سره موږ نیو لاین ته ځو نو اوس دلته چې کوم موږ
स्पेसिंग अप्लाई को नू दे के मंगा लाइन स्पेसिंग हम अप्लाई को और पैराग्राफ स्पेसिंग हम अप्लाई को पैराग्राफ स्पेसिंग पर की बेसिक थी और लाइन स्पेसिंग पर के मुख्तलिफ ऑप्शंस थी दलते कि 1.0 कंट्रोल ए सर बावल्ला सेलेक्ट को ब्या बराशु दलते कि देखिए 1.0 नो देखिए कथा सो ख्यालों के द लाइन स्पेसिंग ख्यालों के नो लाइन स्पेसिंग मुंग सर कमी की ब्या 1.5 तक हम लाइन स्पेसिंग सिवा की ठीक शो द पैराग्राफ स्पेसिंग पखपल जेवान वलाड़ दें ब्या 1.5 दा ब्या नोरम सिवा शो द पैराग्राफ स्पेसिंग तक कथा सो ख्यालों के लगता उस मुंग सर पैराग्राफ स्पेसिंग देता हो गोरे और देता हो गोरे नो पदी के मुंग सर द पैराग्राफ स्पेसिंग चीज़ लाइन स्पेसिंग सिवा दे ब्या ज़रा लम 2.0 तो no bia home paki the paragraph da musra line spacing de da paragraph spacing de dam paragraph spacing de da line spacing de padi ki वाज़ेह फ़र्क कारी च द paragraph spacing de musra लक्षण तक सेवा दे ठीक है bia और बस ये तासो 2.5 के न bia मुंग से द paragraph space सेवा भी हो द line spacing च दे दा बम सेवा की गई ठीक शो बल दे मुसरा 3.0 नो दा दे सरम द paragraph spacing च दे दा का बद नॉर्मल जगह स्पेस न सेवा भी ठीक है वापस राजा मुंग सर जकम बाय डिफॉल्ट ते नो मुंग सर 1.15 ते ददी द पर ब्या मंग शॉर्टकट कीज दी हागा यूज को कंट्रोल 1 द जकम मुंग सर 1.0 पर लाइन स्पेसिंग दे दा अप्लाई की ब्या दी कंट्रोल 2 द डबल द पारा या मंग वर्तो 2.0 दे द पारा ब्या दी कंट्रोल 5 द 1.5 द पारा ठीक शो नो दा मुंग सर शॉर्टकट कीज दी द लाइन स्पेसिंग द पारा और लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस दी ब्या दे के मुंग सर तासो कस्टमाइज को दा वाड़े नो ब्या लाइन स्पेसिंग ऑप्शन तराशे प लाइन स्पेसिंग ऑप्शन की दिल दे के तासो द स्पेसिंग नो ब्या तासो बिफोर और आफ्टर से दे दा तासो वर्कुलेशन द आफ्टर से दे दा मुंग सर 8 पॉइंट ते दा तासो को वेच मुंग कमो 0 पॉइंट के ठीक शो और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन च दी नो दा सिंगल के डबल के या दिल तना तासो लगा के द 0.5 में को ठीक शो नो ओके दाउर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन दा चिकम दे ना हम मंग सर खत्म शो चिकम पैराग्राफ स्पेसिंग दे ना हम मंग सर खत्म शो कंट्रोल Z तरलम वापस और ब्या दिल तकी जरा जमा 1.0 च दे दा में द लाइन स्पेसिंग प्रे खो दो पैराग्राफ स्पेसिंग तता सु ख्यालो के दे के ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ ऑलरेडी ऐड दे ठीक शो बिफोर पैराग्राफ नो दिल तदबा हम ऐड शी दिजे किता सुगोरे द दिन बदा लक्षण तक खतशी ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ नो दगा लक्षण तक खतशो ठीक शो दागोरे द खपल जेन लक्षण तक खतशो ब्या रिमूव स्पेस आफ्टर बिफोर पैराग्राफ पदी बने क्लिक को नो वापस खपल से तराश ठीक शो ब्या दे मुंग सर पदी के बल ऑप्शन रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ द पैराग्राफ पसी चिकम स्पेस हो ख़त्म शो वक्त गोरे पैराग्राफ पसी स्पेस रात लो कदम सर ओस ख़त्म शो ब्यारा शे ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ नुचे पैराग्राफ पसी कम स्पेस राजी अगा मुंग सर अलाउड शी ब्याबराश ठीक शो नुदा मुंग सर लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग ब्या मुंग सर मुख्तलिफ ऑप्शंस नो रूम दी हो आगा ब्या मुंग सर बल टाइप की ठीक शो द डिज़ाइन टाइप तो चेता सुराशन दिल के उगुरे तासो पैराग्राफ स्पेसिंग नो दा ब्या दिल के मुंग मुख्तलिफ ऑप्शन दी दा ब्या इंशाल्लाह तो डिज़ाइन टाइप की वायु हम तो वापस रालमा पदी के मुंग सर ब्या दी द शेडिंग मंग से तो शेडिंग चु मंग कम टेक्स्ट सेलेक्ट को और ये बैकग्राउंड कलर को न देता मंग शेडिंग वायु नो दा मुंग सर शेडिंग वाला ऑप्शन दे पदे वाने के लिए दिल के मुख्तलिफ कलर्स दी जाता सो अप्लाई कोली शर्ट कोली द चिकम फॉन्ट थी आगे बांधी या टेक्स्ट थी ना आगे बांधी ठीक शो दे लमग शेडिंग वर्क को दा कलर दे बांधी अप्लाई शो कता सो द टेक्स्ट कलर चेंज करे ना कता सो मा दे नमक के क्लास के वैल्यू चिता सुबह द दे से चेंज करे दा मुसर टेक्स्ट कलर दे दा गोरो दा सो दे से चेंज कोली शे फरस का देते ज येलो कलर और को मनो देखी येलो कलर अप्लाई शो ठीक दा मुसर बैकग्राउंड कलर दे द टेक्स्ट ठीक शो या और द शेडिंग हम वायु बल दे मंग सरा दे पसे कद दिन वापस तासु द कलर खत्म वे नो दा सेलेक्ट के ठीक शो दिल तक बराशे और पदे के बा नो कलर चदी दा सेलेक्ट के नो शेडिंग बा देना खत्म शी आउ क दगा टेक्स्ट कलर तासु चेंज कवे नो दिल तक बराशे और दा टेक्स्ट कलर चेंज के
بل پدې کې موږ سره آپشن دی بارډرز موږ د څه لپاره یوز کوو بارډرز چې دي نو دا موږ د دې لپاره یوز کوو دلته کې زه رالمه باټم بارډر نو د چې څومره ټکسټ دی یا څومره دغه دی د پیراګرافس ما سلیکټ کړي د هغې ښکته به بارډر راشي بیا ټاپ بارډر نو د دې ټاپ ته به یو بارډر راشي ښکاري ته که نه بل دی لیفټ بارډر نو لیفټ سایډ ته به د دې نه یو بارډر راشي رایټ بارډر د رایټ سایډ ته به د دې نه یو بارډر راشي نو بارډر فرض که دې باندې ما آل بارډرز اپلای کړه نو آل بارډرز چې دي دا به موږ سره د پیراګراف نه غیر چاپیره چې کوم بارډر دي دا به راشي کوم لاینز دي دا به راشي آل بارډرز موږ دغه لپاره آوټ سایډ بارډر چې دی نو دا موږ سره غیر چاپیره د دغه نه څومره پیراګرافس چې دي د هغې نه کمباین به د ټولو نه غیر چاپیر راشي ان سایډ بارډر صرف دننه چې کوم موږ سره بارډر دي تو دغه کې پیراګرافس کوم دننه دي هغه به راشي بیا ان سایډ هاریزنټل بارډر دا موږ سره راشي ان سایډ ورټیکل په دې کې نه راځي ځکه چې په دې کې موږ سره ورټیکل الاینمنټ د شته دی نه نو دغه موږ سره نه راځي دا به موږ کوم ځای کې اپلای کوو دا موږ چې کله موږ سره ټیبل وي نو دا موږ په هغې کې اپلای کولی شو بیا ډایګنل چې دي او ډایګنل اپ بارډر چې دي دا دواړه موږ دا درې واړه موږ په څه کې اپلای کولی شو دا موږ سره چې کله ټیبل انسرټ شي نو دا موږ په هغې کې بیا اپلای کوو هاریزنټل لاین نو هاریزنټل لاین فرض که دلته کې ما کلیک کړی دی او زه رالم دلته کې زه چې هاریزنټل لاین دلته کې یو پلیس کوم نو دلته کې ما سره دا هاریزنټل لاین راغلی ته موږ هاریزنټل لاین وایو که دا بیا واپس ختموي نو دغسې ختمولی شي بل په دې کې دی ډرا ټیبل نو زه دلته کې یو ټیبل چې دی هغه ډرا کولی شم فرض که دلته کې زه یو ټیبل ډرا کوم دا زما سره یو ټیبل رالو ټیک شو دا ما یو ټیبل ډرا کو واپس دلته رالم ډرا ټیبل باندې به کلیک وکړو نو تاسو سره به کوم ایډیټیبل هغه چې دی پنسل دی هغه به ختم شي دلته زه ورکوم نیم فادر نیم او دلته کې ایډریس ټیک شو د دې بیا هغه چې کوم فارمیټ دی او په تاسو اپلای کې څنګه چې تاسو ته ما د نه مخکې کلاس کې ویلو چې فارمیټ به موږ څنګه اپلای کوو هغه تاسو بیا اپلای کولی شئ بل په دې کې بیا تاسو نیم فادر نیم اور دا شی نه ولیکئ هغه لیکلی شئ دې بارډرز چې دي نو بارډرز تاسو ته ما وایي چې ډایګنل دغه چې دی هغه په دې کې اپلای کېږي نو هوم ته به راشو واپس دلته کې بارډرز آپشن ته په بارډرز آپشن کې تاسو وګورئ زه وایم چې نو بارډر نو دې نه هغه بارډرز چې دي هغه ختم شو ښکاري تاسو ته بارډرز د دې نه ختم شو بیا دې باندې مې کلیک وکړو واپس راځم بارډر آپشن ته او بارډر آپشن کې ویو ګریډ لاین چې دی دا باندې کلیک کوم نو اوس تاسو وګورئ دلته کې بارډرز نشته خو د هغې چې کوم لاینز دي هغه دلته کې راغله دا چې کله موږ دا ډاکومنټ پرنټ کوو دا لاینز به پکې موږ سره نه پرنټ کېږي دا صرف موږ سره یو ګایډ لاین دی چې او د ستا سره دا سیل چې دی دا د دومره ایریا پورې دی بل دا زه سلیکټ کوم او په دې کې زه ډایګنل چې کوم دغه دی د یا ان سایډ بارډر دی ورټیکل نو دا ګوره ورټیکل بارډر وخت نه راتله په پیراګرافس کې اوس په ټیبل کې راځي نو دا موږ سره ورټیکل بارډر راغله بیا سلیکټ کوم او په دې کې زه راولم د ډایګنل ډاون بارډر دا ګوره ډایګنل ډاون بارډر راغله بیا پکې راولم ډایګنل اپ بارډر نو دا پکې هم راغله دا موږ سره ډایګنل اپ بارډر په دې کې راغله ټیک شو بل په دې کې موږ سره یو آپشن دی د ویو ګریډ لاین چې اوس ختموم نو دا ګوره دې ځای نه هغه ګریډ لاین چې دی ختم شو زه آل بارډرز راولم زه چې تمام بارډرز دلته راشي نو دلته کې به شي آل بارډرز ټیک شو نو دا موږ سره یو ټیبل دی چې د هغې کې موږ ډایګنل اپ ډاون یا ورټیکل بارډرز اور هاریزنټل بارډرز راوسته دا موږ سره ټیبل دی ټیک شو بل بارډرز کې چې دي نو موږ سره بارډرز اینډ شیډنګ والا یو آپشن دی چې دې کې موږ بارډرز لا شیډنګ هم ورکولی شو او بارډرز د سایز کمولی سوی ورکولی شو یا اپ ډاون بارډرز چې دی هغه هم راوستی شو دا موږ سره باکس راغله ټیک شو باکس دې ته وایي چې تا سره د غیر چاپیره کوم بارډرز دي دا راشي ټیک شو او بل په دې کې موږ سره د بارډر سټایلز دي نو دا موږ سره ډاټډ سټایل دی ټیک شو کلر کول تاسو ورکوئ نو کلر زه یم چې دې ته دې ورکړو شي ډارک بلو ټیک شو سایز که د دې سیوا کوئ نو سایز زه یم چې دا دې شي 3 پوینټ ټیک شو نو دلته کې ور تاسو ته یو پریویو هم ښکاري او دا اپلای ټو ټیبل په ټیبل باندې اپلای کې
کنا سیل باندې اپلای کې که پیراګراف باندې اپلای کې زم چې دا په ټول ټیبل باندې اپلای کو اوکې وکي دا په دې باندې اپلای شي ٹھیک شو ها بیا موږ سره بل آپشن دی ٹھیک شو دا به ختم کو بل آپشن دی موږ سره د دې نه علاوه چې دی نو هغه موږ سره بولټس دي بولټس موږ سره د پاره یوز کو چې کله موږ انلیسټډ پیراګراف سره ولو انلیسټډ مطلب دا چې هغه ته نمبرز نه وی الاټ سره بولټس ته موږ الاټ کو نو هغه د پاره موږ سره دا یو آپشن یوز کیږي په دې کې موږ سره بیا مختلف دغه دي د سټایلز دي چې هغه بولټ لایبرری کې موږ سره اویلیبل دي نو دا تاسو یوز کولی شئ د دې څخه ٹھیک شو لکه دا یو بولټ سټایل ورکوم یا دا یو ورکوم دا ورکوم ٹھیک شو یا دا ورکوم نو دا مختلف قسم موږ سره بولټ سټایل دي چې دا تاسو د دې څخه اپلای کولی شئ بیا نیو بولټ سټایل که تاسو اپلای کوئ نو نیو بولټ سټایل هغه هم تاسو اپلای کولی شئ د دې الاینمنټ او د دې فونټ او پکچر د سیمبل دا ټول څه تاسو راوستئ شئ ٹھیک شو نو دا موږ سره څه شو دا موږ سره بولټ سټایلز او دا شی نه راځي دا کسټمایز کول هم تاسو شي اوس دی باندې فرض کما دا یو بولټ سټایل اپلای کو ٹھیک شو نو دا ما سره دلته اپلای دی بیا واپس ته ختمو نو دی باندې واپس کله کې دا به ختم شي او دې د لپاره شارټ کټ کی چې نه هغه موږ کنټرول شیفټ اور ال دا یوز کو چې کله په موږ بولټ سټایل اپلای کو ٹھیک شو واپس ته ختمو نو دلته کې براشه په دی باندې بکله کې دا به واپس ختم شي که تاسو په دې باندې نمبر سټایل اپلای کوئ مطلب تاسو پیراګرافز له نمبرینګ ورکوي نو هغې دپاره بیا موږ ښه د نمبرینګ تاسو ورکوي نو نمبرینګ چې دی نو دلته کې به راشي په دې باندې به کلیک وکړئ ټیک شو ډراپ ډاون لیست به تاسو سره اوپن شي په دې کې بیا موږ سره نمبرز موږ سره مختلف سټایل دي دا ډاټ سره 1 2 3 راځي دا د بریکټ سره 1 2 3 راځي دا موږ سره رومن کې راځي دا موږ سره اے بی سی راځي دا اے بی سی د دغه سره راځي پیراګراف سره راځي دا اے بی سی سمال راځي د ډاټ سره او دا بیا رومن چې کوم دي دا موږ سره راځي نو دې کې تاسو هر قسمه سټایل چې دی هغه تاسو اپلای کولی شئ فرض کړئ زه به دا یو سټایل اپلای کوم نو دا یو به اپلای شي 1 2 3 په پیراګراف ته راشي ټیک شو دا اوس موږ سره 6 پیراګرافز دي لاین ته موږ نمبر ورکولی شو هغه بیا موږ د لیاوټ چې دی لیاوټ کې بیا موږ لاین ته نمبر ورکو ټیک شو ها بل په دې کې موږ سره اے بی سی چې دی دا تاسو اپلای کولی شئ چینج لیول لیست مطلب دا اوس تاسو سره دی 2 نمبر دې کې تاسو د لیول چې دی دا تاسو چینج کوئ نو دلته کې به راشي چینج لیول لیست او په دې کې زه دا د لیول 5 ته چینج کوم نو دا به لیول 5 ته چینج مخکې راشي نو دې ته موږ انکریز انډنټ وایو او دې دپاره موږ دا یو آپشن یوز کوو دې باندې چې کله کلیک وکړو نو دا موږ سره انکریز انډنټ شو دا موږ سره راځي 0.5 بیا 0.5 نو 1 شو موږ سره دا موږ سره انکریز انډنټ راځي ٹھیک شو دا بیا ډیکریز انډنټ دی واپس کم جو فاصله موږ ورکړه نه هغه واپس ختمیږي د کنټرول ایم سره موږ انکریز انډنټ او د کنټرول شفټ ایم دې سره موږ ډیکریز انډنټ دا موږ سره د دې لپاره شارټ کټ کیز دي بیا موږ سره د لیکل چې کوم دي دا موږ سره د 2 سایډز نه دي نو بای ډیفالت موږ سره لیفټ ټو رائټ سایډ ډایرکشن وي دی او د چې کله موږ رائټ ټو لیفټ ډایرکشن کوو نو هغه موږ سره داسې راځي دې لیکلو تاسو ګورئ دلته کې زه لیکل کوم فرض کړه وقار احمد چې دی دا ما ولیکو ټیک شو نو دا ما سره نیم راغلو ټیک شو دا اوس لیکل کوم سایډ نه کیږي د لیفټ سایډ نه رائټ سایډ ته کیږي ټیک شو او انټر مې کو دلته کې اوس رائټ ټو لیفټ دا یو کلیک کوم دی باندې مې کلیک وکړو اوس ورته ګورئ د کرزر هم دې ځای ته راغلو او لیکل چې دی نو دا به هم دې سایډ ته کیږي ټیک شو بل موږ سره دی سارټینګ نو سارټینګ موږ د څه دپاره یوز کوو دلته نه ما فرض کا یو ټیبل چې دی دا انسرټ کو او د دې ډایرکشنز واپس چینج کوم ځکه چې دلته کې دا موږ سره لیفټ سایډ ته راغلو دا واپس له ختموم
او لومبني د دې ډایرکشن چینج کوم بیا انسرټ ته راځم او ټیبل چې دی دا انسرټ کوم دا مې انسرټ کو ټیک شو دلته کې رالم او دې کې زه نمبر ورکوم دلته کې 1 نمبر ما سره رااله دلته کې 4 رااله دلته کې 2 رااله 6 رااله ټیک شو 3 رااله او دلته کې 8 رااله ٹھیک ده نو اوس په دې کې تاسو خیال وکړئ دا 1 دی 1 پسې 2 پکار دی 2 پسې بیا 3 پکار دی بیا 4 پکار دی بیا 6 پکار دی بیا 8 پکار دی نو دا موږ سره دا نمبر چې دی دا موږ سره ګډوډ دی بیا دلته کې 1 ته زه لیکم علي ټیک شو 4 ته احمد او 2 ته جان دې ته شان اور دې ته دل جان ٹھیک شو او دلته کې امین دا موږ نومونه ولیکل زه اوس د دې سارټینګ آرډر چې دی دا چینج کوم مطلب دا موږ چې ما سره په سارټینګ کې راځي سارټینګ مطلب یو ترتیب چې دا موږ سره په ترتیب کې دا اوس بې ترتیبه دي که نه 1 دی 4 دی 2 دی 6 دی 3 دی زه چې دا ما سره ترتیب کې راشي 1 2 3 4 دغسې راشي نو دې دپاره به زه دلته کې راځم دا A to Z دا یې دغه کړی سارټ یې ورته لیکلې دې باندې کله کلیک وکړي نو دې کې تا سره آپشن راشي چې سارټ by 1 مطلب دا نمبر باندې ته سارټ کې که نه په ټیکسټ باندې نو زه چې دا ما سره نمبر دی په نمبر باندې دا زه د دې سارټینګ کوم نو دلته کې اسینډنګ آرډر دی او ډیسینډنګ آرډر دی اسینډنګ آرډر هغې ته وایي چې هغه موږ سره د 1 نه سټارټ شي 2 3 4 5 دغسې راشي او ډیسینډنګ آرډر هغې ته وایي چې موږ سره د غټې انسي نه سټارټ شي او وړې انسي ته راشي لکه 10 پورې فرض که ما سره انسي دي نو 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 دغسې راشي نو دې ته بیا موږ ډیسینډنګ وایو دا لومبني زه په اسینډنګ آرډر کې کوم اسینډنګ مې سلیکټ کو دلته نمبر اور یوزینګ پیراګراف دا موږ سره پیراګرافس دي اوکې مې کو نو دلته وګورئ دې کې چې کوم نیمز وو نو هغه هم د هغې سره یو شان راله چینج شو ټیک شو وختې موږ سره علي جان دل جان دا موږ سره بې ترتیب وو دا 1 2 3 سره چې کوم مخامخ خپل نیم وي نو هغه به ورسره هم راځي کنټرول زیډ کې ګورئ دا ګوره دلته کې احمد دی بیا جان دی بیا شان دی دلته کې 1 2 3 دی اوس دلته کې سارټینګ په اپلای کوم دوباره دلته راځم اسینډنګ آرډر ته اوکې نو دا وګوره 1 سره خپل نیم راغی 2 سره خپل نیم راغی د 3 سره خپل نیم راغی دغسې زه پې واپس سارټینګ اپلای کوم او دا ډیسینډنګ آرډر ته راځم نو اوکې دا ګوره 8 امین 6 شان دا 1 سره خپل نیم راغی 2 سره خپل نیم راغی خو دا موږ سره ډیسینډنګ آرډر کې شو د 8 نه سټارټ شو 1 پورې راغله نو دا موږ سره دغه بل په دې کې موږ سره آپشن دی دا هاید آپشن دی شو اور هاید نو شو اور هاید چې دی دا موږ څه دپاره یوز کوو دا موږ د هاید اینډ کریکټر دپاره یوز کوو هاید اینډ کریکټر موږ سره سي فرض که موږ دلته کې سپیس ورکوو که نه دا سپیس ما ورکړو نو موږ خو چې دا ځای موږ سره خالی پاتې شو دا خالی نه دی دلته کې یو کریکټر دغه کېږي پلیس هولډر دی خو هغه موږ ته ښکاري نه هغه موږ سره هاید اینډ کریکټر دی نو چې کله هغه زه شو کوم دی باندې به کلیک وکړم دا ما سره شو شي دا وګوره د سپیس دپاره موږ سره ډاټ 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 راځي خو دا موږ سره هاید اینډ کریکټرز دي دلته کې د سپیسز وګورئ تاسو نام راغلی بیا دلته انټر دپاره دا یو راځي او دا موږ سره د لاین بریک دپاره راځي کوم د انټر نشان چې دی دا موږ سره د لاین بریک دپاره راځي او د انټر دپاره دا یو نشان راځي د ټیب دپاره چې دی نو موږ سره دا نشان راځي کله موږ ټیب یوز کوو ټیک شو او دا موږ سره د ټیب دپاره راځي نو دا موږ سره هاید اینډ کریکټر دی چې دا موږ یوز کولی شو د نن کلاس کې دا بس دی انشاءالله نیکسټ کلاس کې بیا موږ سټایلز وایو چې موږ فونټ باندې سټایل څنګه اپلای کوو ټیک شو او په هغې کې موږ بیا موډیفیکیشن څنګه کوو نو دا موږ انشاءالله سبا وایو نیکسټ کلاس کې اټس مین نیکسټ کلاس کې یو ځل بیا تاسو ته دا درخواست دی که تاسو زموږ د ویډیو خوښه شوي وي نو د لایک بټن پریس کړئ او کمنټ وکړئ چې کوم څیز باندې تاسو نه یې پوه شوي یا د ستاسو څه کوېسچن وي نو تاسو کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ الله حافظ